تاسو ورو ایستاله تقریر نسوال چې پته نشته چې دا دنیا په احمقانو ډکه ده. زور تم دور احمق کارم چې ګینه دې خپل مو میا میټو دې ځان سره به کیسټ ګرځي چې آیا بس بیا تقریر کے روز تو آوازوں کی چھ قاضی صاحب کے تقریر کے کیسٹ یہاں اسٹال پہ ملتے ہیں. آپ نے اغل تو در سمندو کی میں تقریر کو انا اسٹیٹ سیکرٹری اڑانے ہوئے وہ قاضی صاحب کی ایک تقریر چھپ چکی ہے جمعیت العلماء اسلام کے تربیت کے حوالے سے. وہ باہر ایک دوست کے ہاں مل ماجد اور کو میں اسٹیٹ سیکرٹری ذریعہ لے کر اب یہاں میں لاؤڈ اسپیکر کے ہوئے میں حرام دیتا اس پارا کتاب اغسطل خواہ حرام د شپږ روپو کتاب دے زما د ټول تقریر د جنازه وستخه مې دا څه کمکل سټیټ سیکرټری دی چې زه به تا ته غنټه لګیم سو غول بخورم استا په ذهن کې به صرف دای چې دا کتابونو تاجر دی کتابونه راوړي د رسول الله اره تقریر پس منظر کې مې چا واغسته مې خلیله مې راغلی چې ما ورته هم چې خزه په طلاق دی دا سقاره راغسته نو ما هغه غټ کافر کې چا دغه تر کتاب واغسته بالکل وانه خلې ما چا راوړي زلالت کار کړی بس د سو پورې چې د تصنعات او میدان نمونږ راوتی نه قسم د دنیا هم تبار آخرت هم تبار ښه آخرت مون تبار او ذهن چرته برابرېږي دا د نیت ستن خو دا خو دومره باریک ستن ده دا خو داسې لکه د ګلس ګلوس پښپا باندې چې بي بي سي رانیسي نو بي بي سي په فاین ټیونینګ هم په ګلس ګلوس کې بس داسې لکه کو د وخت بر داسې بیا وایډر او تر دا د نیت ستن د بي بي سي نه زیاته کړنه ده نو برابر اوس چلته تا دوره لکای انو چې سټیټ سیکرټری لګی چې پلان کې دا درته الله حاضر ناظر دی ان زما بدن خلی ازر استغفر الله ورت کو چې دا اوسه لیونی زوی دی چې اوس پلان کې او پلان داس یو ډیره به لګي یو ډیره به یعنی هغه ډیره وکای من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم کپدی مولا دی هغه القاب وربار کړ قسم دې ورته سم لیدلان دی دی او چې ټول نشي دومره ډیر القاب ولا ورکی بس د دې خلاف داسې یو زبردست تعریف چلوي بس دا سونه ختم کړي دا رکې دا صفت نه ده خو تعارف کې پیژنګړي کې بس دا فضل الله دی او دا زید دی او دا عمر دی او دا بکر دی صحیح او د سره پر راغله دي اوس ته د خرڅه پچا باندې چې د پلان کې دی او د پلان کې دی د پلان د راغله بیان ده پر بس استاد دا بیان کې خوز ما صفه ودع ما قدر او چې کوم شي ستاره خیر یاتس دکا کستاره خیر نه ورکوي د ځان سره واپس لاورته اوسه دا خبره زمونږ خیر نه بس خبره ختم شو. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. نو بس په سماول موتا باندې با جګړه مګړه نو کوي زمونږ په کې مسلک د توقف ته زمونږ په کې مسلک د توقف ته حضرت امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری ډیر عجیب طریقے سره دا مسله حل کړه. چاہتے نہ تپوس کو وہ حضرت مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں مردے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ورتے ہوئے بیٹا کچھ کام ہے ان سے سرکار دے ور سر آگے ورتے حضرت تاسو افغانان خو اردو پوئی گئے کنا کہ اس نہ پوئی گئے نو سزا در کو شل کالم دل تیر کو اردو مولانا دل کڑے مال تا باجوڑ کے ملګرو تقریر کی تپوس کو ما یو ځای بیا انګریزي جمله مې ویله نو ما پوئی گئی کنه تاسو سر نو د تقریر دوران کې خټول حاضرین داسي چې بس جذباتيان کنا پارس او کوي پارس ما پوي شوي نو غوي وی اوجي ما د قیامت علامه ده بس دغه ما د قیامت علامه ده. استاسو افغان خو مو اردو باندې پويږي نو شاه صاحب بخاری رحمت الله علیه اگر تے بیٹا کچھ کام ہے ان سے نہ اگر تے نہیں حضرت مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ورتے بیٹا مریں گے آپ بھی اور میں بھی وہاں پھر پتہ لگ جائے گا آپ سنیں گے تو مردے بھی سنیں گے اور آپ نہیں سنیں گے مردے بھی نہیں سنیں گے. ناغورتے نہیں حضرت مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. نو شاہ سے ډیر عجیب خبر اور توکڑا وہ سنیں گے جن کا سننا چاہیں سنیں گے جن کا سننا چاہے. میں تو 30 سال سے لگا ہوا ہوں زندہ بدبختوں کو سنا رہا ہوں زندے نہیں سنتے. آپ کو مردوں کی فکر لگی ہوئی ہے میری باتوں کو تو زندے نہیں سنتے. نمونږ په ژوندو لګیو چې خدای ژوندو ته ورواړو د مولیانو جګړه په دې چې د امرو ته ورواړو. تلک امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. پاکستان قومی اتحاد کی
اهل حدیث مونږ سره بریلیان مونږ سره او مونږه پچیو حضرت مفتی صاحب مشر رحمه اللہ نو مفتی نے چاہتا پوچھو کو وی جی یہ مردے باتوں کو سنتے ہیں نو مفتی غړر معاملہ فهم سره او دا سه عجیب حکیمانه خبره به وکړه چې مسلک به خپل واضح ک او محفل کې به نفرتم پیدا نشخه محفل کې به نفرتم پیدا نشه نو دا اهل حدیث مولات دا سه غتونی ولا وی ان کا کوئی مردہ نہیں سنتا ان کا کوئی مردہ نہیں سنتا او پان والا میاں صاحب ناستو اغته غتونی ولا وی ان کے تمام مردے سنتے ہیں ان کے تمام مردے سنتے ہیں وہ ہمارے کچھ سنتے ہیں اور کچھ نہیں سنتے دالتا زمګیو مولوی سے دناو پکې ډیره خزابته ویله وی بس حل د مسلې ده چې د بازي خلکو بازي مړی په بازي اوقاتو کې بازي خبره اوري ا د بازي خلکو بازي مړی په بازي اوقاتو کې بازي خبره نه اوري بس دا ډیره خزابته ده دا ځان سره یاد کړئ چې د بازي خلکو بازي مړی په بازي اوقاتو کې بازي خبره اوري ا د بازي خلکو بازي مړی په بازي اوقاتو کې بازي خبره نو بس خبره لا ختم شو ادا په ادیر پر کتاب والی د مولانا سرفراز صاحب دامت برکاتهم کتاب د سماع الموتى دا والی دا ډېر ښه کتاب دی علمي کتاب دی سماع الموتى د مولانا سرفراز صفدر صاحب کتاب دی ډېر ښه کتاب دی وایي ها بیا بیړه تر کړه افغانی نه تو اردو زکه اردو کو ذکر د کول پکار دي چې اکابرین علماء دیوبند د تحریراتو دا هغه وافره ذخیره په اردو کې موجود ده ستا خو درک نه پاکستاني ده تا همروم ها ولنبلونکم بشیء من الخوف خامخا ازمیخ بکو تاسو باندې بشیء من الخوف شیء ان کې تنوین د تقلیل لپاره ده بشیء قلیل من الخوف لګا یا رب در باندې راول ډیر ته چرته ټینګيږي ولنبلونکم بشیء من الخوف پیوشی قلیل د یری باندې والجوع دلګي ونقص من الاموال اپ کموال د مالونو باندې الفقر ونقص من الاموال معنا ای الفقر فقر بدر باندې راولو والانفس اپ نقص د انفس باندې ای المرض والثمرات اپ نقص د ثمرات باندې نو ثمرات کې الف لام غهدی دي ثمرات کې الف لام ځکه هر چې دا مطلق ثمرات تی میوه دا په اموالو کې داخلي دي دا په اموالو کې داخلي دي ثمره مال له مال نه دي ان دا والثمرات شافعی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دې ثمرات نه ثمرات الفؤاد مراد وهي الاولاد چې اولاد بل لمړو ثمرات الفؤاد مراد دي اولاد شافعی سے بلا تفسیر کړی دی وبشر الصابرین خبر د خوشاله ورکا صابرین تعالی الذین اغ صابران چې کله ورسېږي دوی ته مصیبت قالوا نوای دوی ان لله تحقیق سره مونږه خاص د الله تعالی یو تحقیق سره مونږه خاص دی الله تعالی ته واپس کېدونکو یو نو دا ان لله و انا الیه راجعون دته وای کلمه الاسترجاع اصطلاحي نوم دی کلمه الاسترجاع او مسنون د وینا ردی په وخت د هر مصیبت رسیدو کې قلیلا کان او کثیرا مصیبت لګوي او کډیر وی دلیل دې باندې حدیث د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها چې هغه وای زمونږ دیو مړ شو رڼا مړ شو هوا رااله دیو مړ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی انا لله وانا الیه راجعون حضرت عائشہ ورته وی سراج طفئت سراج طفئت جډی ودمړ شو یعنی معنا دا سمړه غونه ده شوی سراج طفئت دیودا مړ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کل ما اساء المؤمن فهو مصیبه کل ما اساء المؤمن هر هغه شی چې مؤمن حزین او غمگین کی خفای کی او سړی کتاب ګوري او یکدم بجلی لاړ شي سړی باندې بوج راشي که بوج رانه شي دا مصیبت کل ما اساء المؤمن
فهي مصیبه، دا مصیبت ته. او دا مصیبت وقت کې اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله. او نبی علیہ السلام ترقی په وکړه حتی الشوکه یشاقها فی رجل احدکم، حتی ورکه ازغه چې د سړی په خپل باندې اورګی دا مصیبت ته. انا لله وانا الیه راجعون. اولئک علیہم، دا کسان دوی باندې صلوات ظاهری رحمتون دی جانب د رب د دوینا، ورحمت اباطنی رحمت دی، واولئک هم المهتدون، او دا کسان خاص دوی هدایت یافته دي. انو درې سیزه صابر علی المصیبت ته پاره وي، صلوات، رحمت او هدایت. حضرت علی سے وہی فنعم العدل ونعم العدلان، صابر د پارا نعم العدل ونعم العدلان. عدل خر باندې یا اوخ باندې سړی بار چولی، دا یو طرف حصہ دیتا عدل وای، دی بلتا عدل وای. اپ دې مس کې ول یو بل پندو کې خو دې هغه ته عدل وای. ښه موږ ورته سرباری وایو، دا چې کوم دواړو طرفو ته یو بل سره مساوي تر دې بار وایو. سوای ورته تاسو ورته سوای بار وته وای. ا دې مس کې چې ولا کې دي هغه ته سرباری وای. نو پښتو کې ترجمه دارا چې حضرت علی سے بووي چې دا صلوات او رحمت دا بار دی او دا هدایت دا سرباری دا. نو فنعم العدل ونعم العدلان، خسر باری دا او خبر دی چې الله تعالی صابر لتړل دي. صلوات، رحمت او هدایت. ان الصفا والمروه من شعائر الله، ان الصفا والمروه من شعائر الله. دا دفر دویمه شوبه ده. وړاندې شوبه خود تحویل قبله هغه رد کړه. دویمه شوبه دا وا چې زمانه جاهلیت کې کانو یسعون بین الصفا والمروه، صفا مروه میں اس کې به منډه والے مشرکینو په دې صفا باندې یو بوت د دوی پروتو اصاف دا غنامه وا سین سره، او دا شکل لسړیو، او په دې مروه باندې یو بوت پروتو نائله دا غنامه وا شکل د خزیو. او وی چې دا دو خدای بندیانو، دا مشرکین عقیده وا دو خدای بندیانو، دوی راغل بیت الله ته عبادت د پاره. نو دواړه په یو بل فریفته شو، نو فزنیا ومسخا حجرین، دواړه چې سکول نو وکړل نو کانی تی جوړ شو. نو بیا خو له کوړې ورکول په کارو د خرز امنو دي خدایان جوړ کړل. عجیب غیر معقول خبره وا. بیا ول سور کول په کارو، سزا ورکول په کارو، ای ول فضیلت ورکو چې اوس به مونږ تاسو ته سجده کوو. اصاف او نائله. نو چې کله حج شرعي کې دا سعی واجب شو بین الصفا والمروه، فتحرجوا ذلك للمماثله بسعيهم. مسلمانانو وی چې دا طریقه خو د مشرکین مکه وو، اسنه چې ګناي ده. نو الله تعالی شوبرت کړه. اوس دا سعی بین الصفا والمروه صرف جائز ده پنځ د احمد ابن حنبل، عبد الله ابن زبیر، انس ابن مالک او عبد الله ابن عباس. دی وی جائز ده. نو جائز د ټول نه لوړه مرتبه دی چې سنت ته بس څه شه ده سنت ته. او د امام مالک او شافعی په نسبانه دا په حج کې رکن دی. سعی بین الصفا والمروه رکن دی، فرض ده. او د امام صلی الله علیه مذهب بین الافراط والتفریط دی، وای نه سنت ده او نه فرض ده، په دامیس کې ده، واجب ده.
واجب ده. او جواب ورکړي مالک او شافعي ته چې رکن خو ځکه نه ده چې الله تعالی لا جناح ور سره وي چې ګناه پکې نشته. او کلمه د لا جناح د فرضیت نه کوي ښه کلمه د لا جناح د فرضیت نه کوي. نو ابن عباس سے دیرا پاسه لډانګ لور سره چې شافعي له خو جواب ورکړي چې کلمه د لا جواب د رکنیت نه کوي. کلمه د لا جناح د رکنیت نو نفس جواز پیدا کوي. بیا څه پیدا کوي؟ نفس جواز پیدا کوي. امام صلی الله علیه فرمایي چې محل الورود ته رد کا چې دا لا جناح دا وارث شوی کوم ځای وو. لا جناح دا وارث شوی کوم ځای وو. نو محل د ورود داو چې دې کې جناح غناو دا شای به موجود و. نو دی وجنه الله تعالی لا جناح سر رد وکړه. ته بیان د جواز د پاره نه کړي د نفع د خدشه د پاره کړي. اب خبره د لا جناح د نفع د خدشه د پاره کړي. ان الصفا والمروه من شعائر الله تاکي سر صفا او مروه من شعائر الله د شعائر د الله تعالی نه دا شعائر جمع د شعيره ده. شعيره علامه ته ویل شي او مراد د شعائر الله نه معالم الدين التي يتقرب بها الى الله عز وجل. د دین هغه علامات چې دغه په واسطه سره خدای ته ځان نږدې کوي. فمن حج البيت چا چې حج د بیت الله اراده ک فمن حج فتحه د حاصره او حج په کسره د حاصره او فتحه د حاصره په معنا د زیارت ده او په کسره د حاصره په معنا د قصد. ولله على الناس حج البيت قصد بیت الله له خلق باندې قصد ده زیارت نه. ولله على الناس حج البيت کې ویل نو معنا دا چې کستا بیا منظوري کېدا او کنه کېدا حکومت در اجازه درکو او کنه درکو نو په غلابت نه خو زیارت د بیت الله علیه ځان رکه چې لفظ حج البيت پر راغلی وخه. والله تعالی ولله على الناس حج البيت قصد بیت الله بتکه قصد بیت داخله بکې نو کیږي کنه کیږي. ګوردا ته په مسله راوته دا لبکې مسله راوته چې داخله بکې بس ستا ذمہ داری سره داخله بکې. فمن حج البيت او تمرا چا چې حج د بیت الله کو یا عمره کولان اشتری ګناه د باندې ان يطوف بما ان يسعى بينهما چې سای کوي مسجد دې دوالو کې ومن تطوع خيرا اچا چې زیاتی ک خیر لا تطوع معنا تزاید او چا چې زیاتی ک خیر لرا د نفل ته تطوع زکوي چې دا زیاتی وي په عبادت واجب او لازم او باندې. فإن الله تعالی شاکرون قبلون کې دی علیم شاکرون یعنی موتی جزاء موفور موتی جزاء موفور موتی د جزاء موفوره ده. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات داولی کې دي نه تخویف ته اهل کتاب او مشرکان ہوتا چې هغه کتمان د دین کوي تحقیق سره کسان چې پټیا چې نازل کړي مونږه من البینات د احکام واضحونه د احکام د هدایت نه پس داغه بیناو چې بیان کړي مونږ د لناس انسانانو لپاره فل کتاب په کتاب کې اولئک دا کسان یلعنهم الله لعنت کوي دوی باندې الله تعالی او یلعنهم اللاعنون لعنت کوي دوی باندې لعن کوونکی. ان مراد دې الذین نا هغه مولایان دي چې هغه کتمان د مسلې حق کوي د پاره د سم مصالح او مفادات دنیویو. زکا دا امناء الله فی الارض دي برابر تولی کوي چې علما امناء الله فی الارض دي او امین باید چې امین دي خائن دي نه. امین باید چې امین دی خائن دی نی
دیو جن نبی علیہ السلام فرمایل العلماء امناء الله فی الارض، العلماء امناء الله فی الارض ما لم يخالطوا الامراء. قید ور سره ولګو چې دا عالم امین پاتې کېدلم تر دغه پوری العلماء امناء الله فی الارض ما لم يخالطوا الامراء. دلته یو ملګری خبره کوله موږ سره، دلته یو ملګری پاتیو وې ما غته چې زه خو زم لاهور ته دوره تفسیر له اگر راځي چې بسل ته لړچا قاضي صاحب سره یو دور وګړه چاړه دا غوي سړی لور کوي چې مالدار په دې خېټه خېټه کې وو مال ما زه خو چاړه نور کو، زه چاړه نور کو چې مالدار خېټه خېټه کې وو، او چې مالدار بی دي نه نو بیا خدای خېټه خېټه کې وای نو خدای وای اولایک یلعنهم الله. ته بوز د مالدارای د وجه کتمان د حق کې نو اولایک یلعنهم الله. دا چاړه ما سره نه د خدای سره ده، دا څه خېټه کې ور ورمنډن د لغن د چړې نه بل غټه چاړه نشته. ما لم يخالطوا الامراء فاذا خالطوهم فهم لصوص الدين او كما قال عليه الصلاه والسلام. الله دې موږ له ماننا کی. الله تعالی دې موږ دغه زمره د سوري نه وساتي. الله دې موږ دغه زمره ځکه چې ویل للجاهل مره وللعالم مرتين. جاهل لپاره په یو شی باندې یو ویل دی او نبی علیہ السلام وایي د پوهه لپاره دوه ویل دي. ویل للجاهل مره وللعالم مرتين. اولئک یلعنهم الله. اللعن هو البغض عن الرحمه او الدعاء بالابعاد عن الرحمه. الدعاء بالابعاد عن الرحمه. لعن معنا دا چې وسړي د پاره دا دعا وکړي چې خدای د رحمت نه د رحمت د بوی نه هم لري وساتيخه. لعن دی ته وي. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې چا خاتمه په کفر نیسی وی نه په ژوندۍ کافر باندې هم لعن ویل ناروا دي ښه، ځکه تا باندې د ایمان دروازې بندې چې په ژوندۍ کافر لعن وای نو معنا دا ده چې او الله دې د رحمت د بوی نه هم لري وساته. نو د خدای ټول له رحمت سره ایمان څه شي نو تا دا غره پر دا دعا وکړه چې خدای په کفر قائم دائم وساتي چې ایمان ورته پستر ګونه خېخه. پیغمبر علیہ السلام بد په منلې دي. الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه استدعاء اصلاح کړی دا وبینوا. الا الذين تابوا واصلحوا وبینوا. نو الا الذين تابوا واصلحوا وبینوا دې سره مسله معلومه شو چې عالم سره د کوم حق اخفاء کی نو داغه توبه مقید د پکې د تبیین باندې چې د کوم حق اخفاء کړی او په څومره مرتبه کې کړی نو دای ذمہ داری ده چې هغه حق بظاهری تر هغه مرتبه البه توبه قبلیه. مسله ورسره ولیکه دا مسله ته معلومه شوه چې اوس ما یو حق مسله کومه حق پورې کومه حد پورې پټه کړی او بیا وروسته راته احساس چې ناروا مې کړی دي نو اوس به اظهار داغه مسلې تراغه حد کوم کم اس کم چې سوره پورې ماغه خفي ساتل دی وجنه خدای ورسره قید د بینو ویخه. چل الذین تابوا مگر اچا چې توبه وستا اصلاح وکړه د عمل خپل وبینوا اب بیان وکړه احکام فاولائک دا کسان اتوب علیهم رجوع کوم زو دوی باندې رجوع کوونکې امربانه آکسان چې کافران شوی دي و ماتو مل شوی دي و ماتو امر دا و ماتو معنا دا شو چې الذین ماتوا علی الکفر وماتوا وهم کفار. امر شوی دی په دې حالت کې دوی کافرانو دا کسان دوی باندې لعنت د الله د ملائکو د انسانانو ټولو دې مې شبې دې کې نبشس بکول دوی نه عذاب ولا هم ينظرون ان به دوی ته مهلت ورکول شي و الہکم الہ واحد. و الہکم درې موضوعات تیر شو. دعوا د توحید، بیا مضمون د رسالت، بیا دفع د شبهاتو، نو بیا واپس اصل موضوع ته لاړو چې توحید ګره یاد ساتي ښه
خبره غتوت لاندې والا خبره ده تاسو الله تعالی وایي چې توت لاندې خبره ده یو سړی د باغ نه اندوانه را شو کولې نو په خره باری خو نو روانه کوي دا بادشاہ له اوسم بادشاہ به خوشاله شي لوی انعام برکي نو دې چې راته بادشاہ کار لراوته د یو توت دونه لاندې ولاړو دمه کوله غرمه کې د سره بارو دیندوانو اخدرون بارو خرهم نشوړې انو هغه بادشاہ له تاسو کو پیدا سکه راکا پیدا جیندوانې دی بادشاہ له وړم چې خوشاله شي انعام راکې نه بادشاہ ورته کې انعام درنک اندې شروع شوې د پاغه داسې بیا او د غداسې او د پاغه اسه خزور به عمره خوېسو کې ولا پرې نه خدل خور مور او لور او خزه هیڅ ولا پرې نه خدل خو کفریات ورته وي صحیح شو روان ده په لارونه بادشاہ او پاس سورس لاړو ته مخ کې دربار کې کېنه د ورسید بادشاہ له تحفه راوړی دا بادشاہ نه اجازه ورجی چا تحفه راوړی دیندوانو ویرای ولیدل سړی دن لار سره د خره اوس دو کدل چې کاکا خو هغه دی دا خو هغه دی اورته سړي ورته دیندوانې مې راوړی دي وې دا ولې سره پاره وې وام چې خوشاله شي انعام را الله کی اوس بیا خو پرده په ځان باندې شو جوړه خبره غوته ښکار شي و وې دې د پاره مې راوړی دي چې انعام را الله کی او یک در مې نک کینام مې در نک نو ته ورته بس بیا خو توت لاندې خبره ده چې بیا پاغه داسې او پاغه داسې او پاغه دا نو الله تعالی و چې دا ټول خبره غوړې توت والا ده چې او عبدو ربکم توحید به بالکل نه پرې دی نو دا بقره کې دویم ځل داوا توحید دا ورته ولیکي چې دا بقره کې دویم ځل داوا ده سلور ځل داوا کوي دوه نور را روان دي دا دویم ځل داوا توحید ده وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ معبود تاسو معبود یو دی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ معبود تاسو معبود یو دی لا الہ نشتر معبود مگر دا اللہ تعالی دے الرحمن الرحیم رحمان و رحیم دین فی خلق السماوات والارض بیا دلائل عقلیه دی مبرهن ګرځي دا داوا بیا په دلائل عقلیه باندې ان فی خلق السماوات تحقیق سرا په پیدا کولو د اسمانونو د زمکه او اختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځې کې نو قیدونه ورته ولیکي مجيئا وذهابا مجيئا وذهابا نورا وظلمتا طولا وقصرا حرارة وبرودة حرارة وبرودة شغلا وصباتا ټول قیدونه ورته ولیکي چې دا شپه کې څه اختلاف دی وملیکو سمولیکو مجيئا وذهابا تاخله تر اوسه یوم نه لیکله اته چې په دې پنسن باندې لیکل کې نو د پن خطر وزي میاش پس د پنسن د خو په طریقې اولاد وزي کته دا بیا روانه دلته مون سره یو طالب دلته مون سره یو طالب دې ځای بناست دغه نه طالبان دا خو په کاغذ باندې تقریر لیکي نو دې طرف لیکل وای یعنی بیکاره لیکل رف نماز هوته نه بیا قرآن مجید باندې صفا کوي انا هغه په دې وخت کې دا زر زر لیکل په قرآن د پاسه کول په دې بیاض باندې طالب نه ما ته پوښتنه په کاغذ ناغوي چې کاغذ باندې رف لیکم ما ختن به بیا قرآن باندې صفا کوم ناغه ته مې یاله کړه ته سکے وې دا چې قرآن باندې رف لیکم کاغذ باندې بیا صفا کوم دا په قرآن رف لیکم کاغذ نو په قرآن رف لیکل نه کی په دې صفا لیکل کیږي قرآن مخدوم دی او دې خاطر د قرآن د آداب ډېر خیال ساتي خو ته بیا په پن باندې لیکل کوو ها دې سره بیا سکے ها برغه خطا مجيئا وذهابا نورا وظلمتا حرارة وبرودة طولا وقصرا شغلا وصباتا دروازه خلق کار کوي ول شپه آرام کوي شغلا وصباتا والفلك التي تجري في البحر
والفلک التي بحری جیازنا غ تجری تسیرو چې هغه سیر کوي فل بار په سمندر کې بما په هغه اموال د تجارت ما عبارت ته اموال او تجارت نه بما په هغه اموال د تجارت ينفع الناس چې نفع کوي خلق ته لأن التجارات الكثيرة الضخيمة تزاول بسبيل البحر د دنیا له ټول لوی تجارتونه چرته کیږي بحر کې کیږي پوچ لوی تجارت نه کیږي لوی تجارت په سمندر کیږي وما انزل الله من السماء في ورته مقدر کوي وفيما انزل الله او په هغه چې نازل کړي دی الله تعالی من السماء د وریزنا مما ژوند کړی دی باندې زمکا امباتن دلته مخکې راشه امباتن فاحیا بالارض ژوند کړی دی باندې زمکا امباتن بعد موتها بعد یبسها پس دو چې دود دینا و بس فیا نشر فیا اخور کړی د فیا په دې زما کې من کل دابه من نوع کل دابه د انواع د جمله دوابنا دلته راځي من کل دابه من انواع کل دابه د انواع د هر دابینا او دابه دا ورته ولیکي چې علماء معنا لیکي ما يدب على الارض اي يمشي مشيا طبيعيا ويكون شيئا حيا ځکه دا به اطلاق په لارای موټر نه کیږي به په خپل شی حي پکار دی مشي طبيعي پکار ده وتصريف الرياح اپا چلولو د بادونو کې والسحاب المسخر اپا آغا وریس کې المسخر المزلل چې مزلل د مزد اسمان او د زما کې لآیات دا د ان خبر دی دا ان سره جزاك الله دا ان اسم مؤخر دی دا ان اسم مؤخر دی او دا فی خلق السماوات دا خبر مقدم دی انا اسم د ان دا قبیله د منصوبات او صغیر د ګور مجرور راغلی دا خدای بالکل د نحوی قاعده خلاف کړی دی دا جو مؤنث سالم ده د دې نسب تابع ده جر دی لآیات لقوم یاقلون ومن الناس بعض د انسانان من اغدی یتخذ من دون الله چې نسی بغیر د الله تعالی نه اندادن امثال لله يحبونهم يعظمونهم تعظیم داغه کوي که حب الله که تعظیم المسلمین الله لکه څنګه چې مسلمان د خدای تعظیم کوي نو دا کافران د ما سوا الله تعظیم داسې کوي نو افاده له خبره وکړه چې تعظیم د غیر الله په شان د تعظیم د الله دا مفید د شرک دی ښا بدلته ضابطه معلومه شوه ورته برولي کوي ښا شاه صاحب لیکره حضرت شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې تعظیم د ما سوا الله په شان د تعظیم د الله دا مفید د شرک ده چې کوم تعظیم د خدای سره مناسب دی غیر الله لپاره کې د سویل شي شرک وته ویل شي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړي دي اشد حبا لله ادي ډیر مضبوط ته په اعتبار د تعظیم چې کوي د پاره د الله تعالی ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا کچره اولید هغه کسانو ظلمو چې شرک کړي دي کلا اذ يرون العذاب په وخت چې ویني بدوی عذاب ان القوه لله جميعا چې قوت خاص د الله تعالی د پاره ټول او الله تعالی شدید العذاب سخت عذاب ورکون کې دي نو دې یو نحوی تفصیل دی ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب او تفصیل داره چې کلمه د لو شرطیه ده
الذين ظلموا فاعل د اراده مفعول د اراده ته مقدر دی ولو يرى الذين ظلموا انفسهم دا مفعول له مقدر کچره ظالمانو خپل ځان ولید او جزاء محذوف تا د کلمې د لو جزاء کچره ولید هغه کسانو چې شرک کړي دي سی ولیدل انفسهم خپل ځانونه ولیدل لما فعلوا ما فعلوا لما فعلوا ما فعلوا دا چې کړي دي دا به بیا نو کړی کچری لیدې هغه کسانو چې ظلم کړي ځانونه لیدل لما فعل او اذ يرون العذاب خو ظرف دي نه خو صحیح خبره ده اذ يرون العذاب ظرف دي او مراد دې عذاب نه بس دا یو نو تر پکې چې اذ يرون العذاب ظرف دي او دې عذاب نه مراد دې عذاب اخروی دي عذاب نه مراد دې عذاب اخروی دي او دا ان القوه لله دا سبب د پاره د يرون العذاب ده چې دې به عذاب ولي ویني دا سبب د پاره د يرون العذاب ده دې به عذاب ولي ویني ځکه چې قوت الله تعالی لپاره نه به ورخی ورته دا داسې ولګي ده چې دا سبب د لپاره د يرون العذاب او دا استبرأ الذين دا بیا بدل د يرون العذاب نه او دویم تعویل پکې دا چې دا لو شرطی نه دی لو له تمنی دی او مفعول ده یرا دا ان القوه لله جميعا ده او عذاب دنیوی ده چې دا ظالمان اوینه عذاب دنیوی نو تمنا بلری دا ظالمان چې دا ظالمان دا عذاب دنیوی اوینی نو کاش چې لیدل وې د ظالمانو یا لیدې د ظالمانو دا خبره ان القوه لله جميعا چې قوت خالص د الله تعالی د پاره ده کاش چې دوی داس لیدې کاش چې دوی دا عقیده و چې قوت خالص د پاره د الله تعالی ده لولته ان بیا استبرأ دا بیا ځان له جمله علی ذرفه دا بیا بدل نه ده وان الله تاکي سر الله تعالی شدید العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ان القوه لله جميعا دیکھیے او بلا مسئلہ چې اصل قدرت دا در ذات د الله تعالی لپاره خو په باب د خلافت کې مصدر السلطات هي الامه وهي التي تقيم الخلافه نيابه عن الله چې اصل قدرت د الله لپاره دی خدا قوت د خلافت الله تعالی دا وست کړی دی او ور کړی دی امت ته نو مصدر الصلاتات د اقامت د خلافت د لپاره دا څوک دی امت دی نو خلیفہ خدای نه ودري څوک ودري امت ودري
استبرأ الذين اتبعوا باغ وقت چې جدا بش تبرأ اعلان د بیزاری بو کیا کسان اتبعوا چې داغی اتباع شوا وهم المستكبرون. قرآنی اصطلاحات یاد کړئ. مستكبرون من الذين دعا چانا اتبعوا چې اتباع کړي د دوی وهم المستضعفون. ورأوا الغضب وبویني دوی عذاب وتقطعت بهم الاسباب انقطعت بهم الغلائق. پرې بکړي چې په دای باندې سببونه یعنی منقطع بشي د ټوله علاقه. انقطعت بهم الغلائق. وقال الذين اتبعوا ابوي آکسان چې اتباع دې متبوعين کړی دا لو ان لنا کرتن کاش کچره مونږ د پاره کرتن رجعتن الى الدنيا واپس دنیا تا فنتبرأ منهم ان مونږ به بیزار اعلان کو د دوینا کما تبرؤوا منا لکدی اعلان د بیزار کړی د مونږ نه کذالک دارنګ خی دوی تعالی تعالی اعمال دوی حسرات علیہم خی دوی تعالی تعالی اعمال دوی حسرات علیہم سبب الندامات علیہم سبب د پیمانتیاګانو په دوی باندې. وما هم بخارجين من النار ندوی وطن کی دو اورنا. یا ایها الناس کلوا مما في الارض حلالا طیبا. دا یا ایها الناس د دې تعلق ته د هغه آیت سره چې من الناس من يتخذ من دون الله اندادا دا ورته ولیکي چې دا آیت متعلق ده د من الناس من يتخذ من دون الله اندادا سره. نو چې هغه سره تعلق شي نو يحبونهم كحب الله دا به مستلزم وي د مشرکانو دی عمل لا چې انهم يحرمون بغیر الله وينذرون لغیر الله. دی تحریم بغیر الله کوي او نظر د غیر الله کوي. دا تعظیم د غیر الله دی. تحریم بغیر الله کوي. تحریم بغیر الله معنا دا چې یو شی خدای نه حرام کړي او دوی حرام کوي لکه بحیرا صایبا وغیرہ رستور روان دي. دې لپاره زمونږه اصطلاح ده تحریم بغیر الله. تحریم بغیر الله او دویم نظر د غیر الله کوي. نو دې ځای دو مسئلے ذکر کیږي بالذات او دا مسئلے د مائده موضوع ده. بیا دا مسئلے دا بیا سورہ مائده موضوع ده. دو مسئلے ذکر کیږي بالذات او دو مسئلے ذکر کیږي بالتبع. بالذات دواړه مسئلے یو دا چې تحریم بغیر الله غلط. تحریم بغیر الله غلط او تایید ما جعل الله من بحیره ولا صایبه. د خدای په نس خو د بحیره صایبه تصور نشته. دا ورته لیکي بیا په یوه چې سوایم د لیکي ما تاسو ته وي چې یو تورې مون پرې خو تاسو ورته تورې وایي. افغانان ورته سوي تورې وایي ورته. نو یو تورې دی او کسپینه دی. دا تور دی کسپین دی او یو پرې خو بیا بل لګی نه. نو یو مسله چې تحریم بغیر الله غلط او دویمه مسله نظر د غیر الله غلط. دا بالذات ذکر شوی او بالتبع دا ذکر کی چې تحریم د الله صحیح. تحریم د الله صحیح او نظر د الله صحیح. یا ایها الناس انسانان خری مما دعاشنا فی الارض جسما کې دی حلالا طیبا حلال پاکیزه. حلالا طیبا حلال پاکیزه. نو ما پرون تاسو ته ویلو حلال ما احل الشرع
حلال ما احله الشرع والطيب ما يستلذه الطبع. حلال هغه ته وای چې شریعت جائز کړي او طیب هغه ته وای چې طبيعت خغني. او طبيعت نه مراد معهود طبيعت ته الا كل مخدج عصت مادته نه هغه طبيعت خو شرابم خغني. الا كل مخدج عصت مادته نه شاسب ولا تصورات با شاسب تصورات با دی مونږ والا قران کې ژوندۍ ساتي ښه مونږ والا قران کې بشاسب والا تصور ژوندۍ ساتي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اتابداری مکوي خطوات الشیطان لقدمون د شیطان. خطوات جمع د خطوتون ده وهي المسافه بين القدمين. لغتن در سړیو په دلته برخ پکې په دې ځای ته خطوط المسافه بين القدمين. انه لکم عدو مبین دیتا د پاره دشمن ظاهر دی. انما خبر دا یامرکم بالسوء. یامرکم امر د شیطان مستلزم دی معنا د وسوسه لا یوسوسکم وسوسه چې تاسو ته بالسوء په قبیح شرعن باندې والفحشاء په قبیح عقلن باندې. وسوسه چې تاسو ته بالسوء په قبیح شرعن باندې والفحشاء په قبیح عقلن باندې. نو قبیح شرعن نظر بغیر الله دا قبیح شرعن دی. تحریم بغیر الله دا قبیح شرعن دی. او قبیح عقلن وهي الطواف بالبيت عريانا دا قبیح عقلن دی. عقلم دا وای چې انسان باید چې بربندي نه قوت مغرب نے اسچنگ و رباب نیز رقص و دخترانه بے حجاب نیز سحر ساحرانه لال روز نیز غریا ساقونه اسقط موت. علامه ډیر عجیب خبره کوي. علامه ډیر عجیب خبره کوي. مونږ د مغرب اتباع کو په دې کې چې خزه بربندي کړې دي بے حیايي زیاته کړې ده. نو مونږ چې مغرب کې ترقی په دې وکړه چې خزه بربند کړه. مغرب هغه مریخ ته ورسېد زحل ته ورسېد ټیکنالوژي ډیولپ کړه. نو زمونږ په ذهن کې سړي چې دای په سکړه ها په بے ستره او په بے حیاي او په غریانه او په فحاشۍ باندې صحیح شو. نو مولا چې دغه ضد کوي نو مغرب زړه طبقات دا ترقای له لار رکاوټ دي. بس مولا د ترقای له لارې ناغې ترقی نوم د صحیح ده د بے حیاي د فحاشۍ د غریانه د خزو بربند ګرځولو د خزو پر هغه وایي د مغرب ترقی په دې کړه چې خزي بربند کړي خزي بربند کړي او موسیقي خپل کړي او رقص سرود خپل کو. نو علامه دا تصور ختمي ښه چې قوت مغرب نے اسچنگ و رباب نیز رقص و دخترانه بے حجاب. دا مغرب دا قوت دا چنگ و رباب د وجه نه دی د رقص د وجه هم نه دی د بے حجاب خزو د وجه هم نه دی. نیز سحر ساحرانه لال روست نه د دی وجه چې هغه رنگ نصر سپین دي او نیز غریا ساقونه اسقط موت او نه د دی وجه دی چې دا غي کونه وربند دي او یا ګنې هغه د مرګ څخه علاج پیدا کړي ځکه ترقی وکړه. ها محکمی اورا نه ازلا دینی است. محکمی اورا نه ازلا دینی است. دا غیدا محکمی دا د لا دینیت د وجه نه ده. دلته هم خلک وایي چې مونږه د دین نه ځان خلاص کو فانډامنټلیست نشو ترقی به وکړو. محکمی اورا نه ازلا دینی است. دغه ګوري دا دلته کومه طبقه چې ده د پیغمبر علی السلام صحیح نه مني خو اقبال خو صحیح مني کنه کني مني ها نه ایت وای استاد دی ولیاسی ویلی چې محکمی اورانه ازلا دینی است نه فروغش اسخط لاتینی است. علامه وای چې هغه د کوک خط د وجم دا طریقې نه کوي چې نه خط د غاړي لیکي او خط د غاړي لیکي د لاتینی انداز وای نو ګری دې باندې ترقی کړی دا ځکه مونږ د ترقای راز دا غنو چې انګریزي بس دغو سبق انګریزي به اوس هم دا فن دی. نو کته پښتو کې وای ا پښتو کې رزدک
د جهاد جوړولو فارمولا کانګریزه کینی او تا پښتو کې ذکر نو بیا به ترقی کې ترقی بری اګه دې اردو کې ذکر اګه دې عربی کې ذکر بس ترقی به نه وای چې محکمی اورانه از لا دینی است او نه فروغش از خط لاتینی است او قوت افرنگ از علم و فن است قوت افرنگ از علم و فن است از همه آتش چراغش روشن است ای دا علم و فن د وجلا ترقی کړی دا د دې اور نه غي خپل چراغ او ورپسې شعر ډېر مزدار دی چې دا غي دغه مصر خو ما ذهن کې ډېر به پته نشته سره مانع علم و هنر غم من است علامه وای چې د ترقای راز دا پتلون کې نه دی چې پتلون چولې دي صحیح شو اره ترقای د لار رکاوټ پټکې نه دی چې نه چا پټکې وو نو بس د ترقای د لار مانع علم و هنر غم من است دل خشه د بیا رستمانه تاسو ته یا ایو الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا وان تفتروا او دا چې افتراو کې تاسو افتراو کوي په الله تعالی باندې دا غشه چې نه په پويږي وای ذاقیل لهم کله چې ورش دوی ته تابعداریو کې دا چې نازل کړي دی الله تعالی قالوا لوایدوی بل نتبع ما الفینا غلی آبانا مونږ تابعداری کو دا الفینا وجدنا چې مونږ مونږ پاغي باندې آبانا پلاران زمونږه او لو کان آباؤهم ایتبعهم ولو کان آباؤهم ایتبعهم ولو کان آباؤهم آیا اتباع وکړي دوی اگر کو پلاران دوی لا یاکلون شیئا چې نه پوي دل عقلن پس شي ولا یاتدون ان پوي دل شرعن پس شي لا یاکلون پلار داسو چې نه د عقل ماهر نه د نقل ماهر نه د عقل ماهر لا یاکلون شیئا ولا یاتدون او نه د نقل ماهر پلار داسو چې نه د عقل ماهر نو لا یعقلون ته مونږه اولیکل چې لا يعلمون عقلا او لا يهتدون ته اولیکل لا يعلمون شرعا اولو کان آباؤهم استدلال کړی دی آیات باندې منکرین او تقلید منکرین د تقلید شخصی منکرین د تقلید شخصی چې هغه وایي چې تقلید شخصی دا حرام دی ځکه الله تعالی په انکار وکړو او لو کان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اگر که پلارانه په هیڅ شی باندې نه پوهیدل نو موږ ورته الزامي جواب ورکو چې دا آیت خو دلیل ستاسو نه دی دا آیت خو دلیل زمونږ دی ځکه چې الله تعالی انکار وکړو په تقلید د هغه اب چې هغه لا يعقلو ولا يهتدي نو په سبيله د مفهوم مخالف عند الشافعي ذلك ورته په سبيله د مفهوم مخالف عند الشافعي او په سبيله د دلاله النص عند ابي حنيفه دا ته ثابت شو چې د يعقلو يهتدي اب تقلید لازم دی نو آیت تاسو استدلال له زمونږه استدلال له زمونږه استدلال له او غي دلیل نسی چې تقلید دا شریکول د غیر کتاب او سنت دی د کتاب او سنت سره او
او نبی علیہ السلام دو سيزونه ماخذ خود لیدي ترکت فیکم امرین کتاب الله وسنت رسوله. اوس دا کتاب الله د محتاج تشریحات تا او دا سنت رسول د محتاج تشریحات تا. شارح د دوی بسوک وی اغل یو اهلیت پکار دی هر کې توزیع ته خونه اور کې توزیع ته پاکستان پینل کوډ لارډ میکاله جوړ کړی دی پاکستان د تعزیرات او قانون دی پاکستان پینل کوډ دا غیر تشریحات حق پاکستان کې خلک هر کې توزیع ته ور کوي. اسا شاه مولوی صاحب کلوی عالم دی نو ته حکومت دا حق ور کوي چې پاکستان پینل کوډ تشریح وکړي دته وي تر دې میدان سړی نه ستا میدان بل دی د دې میدان سړی دا ایډوکیټ دا وکیل دی بلګي تشریح وکړي. صحیح شو. اوس قران او سنت محتاج شرع ته دی نفس انګریزي دان ته که یو سړی وای چې مال انګریزي داسې راځي چې د پینل کوډ په یو حرف باندې لس خبرې هغه وینا اهلیت دي نشته تاسو سره د لا ډیګری شته د قانون ډیګری سره شته وینا نو وای اوزه دا انګریزي جبه خونه ده نو سلطه لغات تحقیق خونه کو مونږ دلته لا د امپلیمنټیشن خبره کو چې قانوني تنفيذ بر دې سیکشن څنګه کیږي. صحیح شو. نو شارع د دې د اهلیت لري او اهلیت به سي علماء د مجتهد د پاره مختلف اوصاف بیان کړی دي مراتب بیان کړی دي. اوله دا چې دا مجتهد وي مسلمان غیر مسلم کډیر ماهر عالم وي هغه ته اسلام په اصطلاح مجتهد ویل نشي. دویمه دا چې دی به وي عالم بالکتاب والسنه وطرق الاستنباط. درېمه دا چې دی به عالم وي په علوم عالیه او هغه چې لا بد له هغه علومونو د فهم القرآن او سنت لپاره. څلورم دا چې دی به عالم وي په طرق د استدلال او د براهین باندې. پنځم دا چې دی به قادر وي په طرق د جواب الخصم باندې چې د مقابل جواب بالدلیل بسنګ کې یو خدا چې خپل خبره لپاره به دلیل څنګه پیدا کې بل دا چې د خصم د دلیل جواب به څنګه کې. او بل شرط دا چې دی به وي تقی صالح د اعلی مرتبه. دا ټول شرایط چې فقها ذکر کوي تقریبا ولس یا تلس دا موږ راجمه کړل دي ځای ته تاسو مراغون کړل. اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشل الكذب. خیر القرون کې دا استنباط روانو علی کوي په هغه مسائلو کې
چې کوم مسائلو کې نص باغی سره موجود نو. لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه یو مسله کې استنباط وکړو، تاسو تیر شو حجت الله کې، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی حضور ورته اصحاب بک یا ابن الخطاب، اصحاب الله بک یا ابن الخطاب، خطاب زی خدای حق ته رسول دې مسله کې. یا حدیث د معاذ بن جبل اذن اجتهد برای، بل رائے باندې به اجتهاد کوم، پیغمبر علیہ السلام توثیق کو. نو خیر القرون کې دا عمل روانو، پیغمبر توثیق کو زمانہ صحابو کې، بیا دریو قرون د پاره نبی علیہ السلام شهادت بالخیریت کو، زمانہ صحابو، زمانہ تابعینو او زمانہ تبع تابعینو. ذکر دا زمانہ صلاح و تقاوه، خو زمانہ صحابو کې د یو صحابي جمله مجتهدات په یو ځای مدون نشو، ځکه چې هغه ضرورت نه لرو لکون رسول الله صلی الله علیه وسلم موجودا فیهم. دغه وجه ده چې نبی اسلام کې موجود دی، څه ضرورت ته د مخبل اجتهاد مدون کولو ته.